کسان کینې ورونه یو 2 منټه کینې دا اعلان واورئ دا اعلان ضرور اعلان دا اعلان ټول واورئ غور سره یې واورئ او ټول نړۍ خپل احتیاطي تدابیر د دې د حل لپاره نیولي دي. په دې برخه کې د حکومت مشرانو مسلمانانو د حفاظتي تدابیرو په بنیاد په ټول ملک کې تعلیمي ادارو او مدرسو په شمول اجتماعات او ګڼې ګوڼې یو څه وخت لپاره احتیاطاً معطل کړي دي او دا موضوع زموږ مرکز مشرانو سره هم شریکه کړې ده. نو په دې اساس زموږ مشرانو د لغمان اجتماع او زموږ د ننګرهار د شب جمعه چې کومه ده دا د یو څه وخت لپاره مؤخر او معطل کړي دي. دا خبره تاسو ټول واورېده که نه؟ نو دې دپاره ملګري فکرمند هم شئ. نو په دې اساس زموږ مشرانو دا معطل کړي. البته ټول ملګري دا خبر واورئ، البته ټول ملګري باید د شب جمعې په موقع باندې د مازدیګر نه ماخوستن پورې په خپلو مسجدونو کې اعمال او ګشتونه وکړو. خپل مساجدو کې انشاءالله اوس شب جمعې ته 5 راغلي وو، بیا نیتو کې انشاءالله 50 کسان موږ او تاسو شب جمعه کې خپل اعمال په خپل مساجدو کې وکړو او هر نارینه او زنانه د علاقې الله پاک ته استغفار او توبې ته تیار کړو او هم د خپل علاقو بېوزلو خلکو سره مرسته او صدقاتو اهتمام وکړو. علاقه کې بېوزله خلک دي، کمزوري خلک دي، حالات دي لکه نه کمزورۍ دي، نو صدقات موږ او تاسو د دې اهتمام وکړو ځکه چې حدیث پاک کې راغلي چې د خپلو مالونو حفاظت وکړئ زکات سره، د خپلو بیمارانو علاج وکړئ صدقې او خیرات سره، او د مصیبتونو او آسماني بلاګانو د چپو نه حفاظت وکړئ په دعا سره تر څو الله پاک زموږ او ستاسې دې عذاب نه حفاظت وکړي. نو درخواست دا دی چې انشاءالله خیر دی، حالات به کله کله راځي، مایوسي هم نه ده پکار بلکې د اعمالو اهتمام پکار دی چې په هر مسجد کې زموږ او ستاسې انشاءالله دا به لږ وخت دپاره یې کیدای شي یو هفتې 2-3 دپاره. لغمان اجتماع انشاءالله مؤخر شوې ده، چا تپوس کوو انشاءالله لږ وخت بعد به انشاءالله بېرته د هغې اعلان هم کېږي. شمې جمعه به هم الله پاک بېرته زموږ استاد شروع کوي. تر دې پورې ټول کلي کې علاقه کې نارینه زنانه ټول توبې او استغفار ته انشاءالله تیار اوسئ انشاءالله که انشاءالله منبر طرف متوجه شو. الله دې زموږ استاد سي دا فریاد دا دعا دا جړه د خپل دربار کې قبول کړي. الله دې واوري زموږ استاد دعا او انشاءالله د دې جړه د دې دعا به ضرور اثر کیږي. خو دې دپاره اهتمام د اعمالو دی ورونو چې علاقو کې تشکیلونه وي او مساجدو کې موږ تاسو کار اهتمام وکړو. ماشاءالله الله دې زموږ استاد ملک ټول عالم کې د خیر او د عافیت فیصلې راولېږي. ماشاءالله جزاک الله. نو دا دی چې د الله نه صبر او استقامت وغواړو، د الله پاک نه حوصله وغواړو. حالات په ټولو خلکو راځي، صحابه کرامو باندې حالات راغلي دي، هغوی برداشت کړي دي ورورو. موږ او تاسې انشاءالله د هغې نقش قدم باندې روان یو. کوم محنت صحابه کرامو ته الله پاک ورکړی دی هغه الله پاک موږ یعنې موږ او تاسې سره کړی دی ورونو. هغه ذمه داري زموږ استاد هم ده که نه. ماشاءالله ملګري صبر وکړه، الله عافیت وغواړه، اساني وغواړو. ماشاءالله لږ متوجه شئ اعلان پیمان خوشحاله لږ منبر طرف ته متوجه شئ. اهم یو ضروري خبره ده که موږ دا حالات په الله باندې لرې کول غواړو موږ به قرباني کوو. څه به کوو؟ قرباني به کوو ورونو. دعاګانې وکړو، امت په ژړا راولو، دا ټول ملک په ژړا په دعاګانو راولو. نو د دې لپاره سر له سبا نه چې څوک څومره وخته تیار دي 4 میاشتې او 40 ورځې او حج اقل 3 ورځې دا ټوله مجمع د الله په لاره کې تشکیل وکړي د الله د عذاب ختم شي ورونو. ودرېږئ 3 ورځې لپاره ودرېږئ. په دې ټول ملک کې وګرځېږو 3 ورځې الله ته وژاړو، الله ته فریاد وکړو
او الله نه غواړو چې الله دا راوسته مرض د ټولې دنیا انسانان نه عاجزه دي الله تا په واک کې دی تا په اختیار کې دی یا الله موږ دې په دې خاطر باندې دا تشکیل کوو چې دا راغلی عذاب الله تی دا پکې او تی لرې کې نو په دې باندې به انشاءالله سماعت او جماعتونه جوړېږي حد اقل دا ټول عمر درې ورځو لپاره په دې ملک کې خواره شو په دې ولایت کې خواره شو هر جماعت والا دا پیغام ورسوو چې دعاګانې وکړي اعمال وکړي انشاءالله سهار ته به ټول تشکیل کوئ له خیره که نه ټول مجمع انشاءالله سهار ته حد اقل درې ورځو لپاره تشکیل وکړي سبحانك اللهم سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين